شکر دی چې ژوندی مې ولیدلې. ستړې مه شې قرمانه خورې. خدای دې وبخښه خورې. بېګا مې خوب کې لیدلې وې چې مړه شوې یم. دومره مې درپسې ژړلي دي. ما ویل چې زما په دنیا کې نور څوک دي. په ژړا ژړا کې د خوبه راپاڅېدم نو ځکه دلته وختي راغلم. ها نو تا ژړلي وو. خورې بېګا مې کچلا نو غوښه خوړلې وه. روټۍ را باندې زیاته شوې وه. هوښیاران وایي چې خوراک در باندې زیات شي نو خلک دې په خوب کې مړه ویني. دومره قسمت هم چېرته دی. څه دې ووې؟ همدغه مې وې چې قسمت هم خراب دی چې په خوب کې دې مړه وینو. خورې په دې ډبي کې مې ته لږ برفي راوړې ده او په دې بل ډبي کې مې ته لږ ګرمې ګرمې امرسې راوړي دي. په دې باندې ما ستا د نامې لاس پورته کړی دی. څه؟ زه په رښتیا خو نه مړه چې ته زما د نامې لاس پورته کړې. وای خورې الله دې نه کیه دا لاس مې په ځکه پورته کړی دی. ما ویلې چې الله دې ژوندی لره الله دې له روغه سټه درکړه. ستا په مخ خو بس ستا دښمنان هم خفه وي. ها دا خبره ده. نو سر مې لږ سپک شو. الله دې ژوندی لره چې ته زما تپوس له راغلې. وای خورې دا هم څه خبره ده. ته خو زما له سکه خور نه زیاتې په ما ډېره زیاته ګرانې. خورې ما وې که نه چې د توتنې پلار سره زما د نوکرۍ خبره وکړو که نه. او کړې مې ده. هغه راته وایي که دېرش ماشومان په دې سکول کې نور داخل شو نو په دې کې به ستا تنخوا وځي. وای خورې دا هم څه خبره ده چې داسې خبرې نو زه ګورکه اوس په سر کړم او په ټول کلي کې به وګرځم او ستاسو د سکول صفتونه به وکړم. وای خورې که داسې وشو نو بس پوه شه چې ستا نوکري پخه. ته کښېنه چې زه تا له چای راوړم. ما وې چې دا خوب به مې رښتیا شي چې دې کور ته راځم نو ژړاګانې به وي خو د دې هم لکه د پیشو غوساګانې دي مري چېرته. تماشیا ته ځواني دې نصیب شاه ځواني دې نصیب شاه. تا سره ما چېرته ټوکې کړي دي که د تماس سی په ځای باندې تماس ووایي او ورسره داسې ورکوټی غوندې سیف شامل کړي نو شان به دې اوچت شي. نه خبره خو دې ډېره ښه وکړه. تماسي صاحب داسې کار وکړو چې میټنګ به شروع کړو. ځواني نصیب شه شروع کوي. ها نو مثالو صاحبانو تاسو ته خو پته ده که نه چې د ماشومانو سکول کې د 3 میاشتو امتحان شروع کېدو والا دی. نو تاسو به خپلو ماشومانو ته که نه دا به ورته ووایي د خیره سره چې دوی د سکول د پیل لږ زور ورکړي ځکه چې په اوس کې سړی که نه نو د هغه مازګه لږ تر شي. نو انشاءالله تعالی زه دغه امید لرم که نه چې ماشومان دا په اوس کې که نه نو په پس ډیویژن کې به چې کوم د امتحان پاس کړي. مثالو صاحبانو اصل کې د پرنسپل صاحب د انګریزي لږه سوچه غوندې ده تاسو خو به پوه شوي یې که نه. بله خبره ما څه کوله تماس صاحب تاسو دا وایي جي چې مثالو صاحبانو ته ووایي چې شل روپۍ د رپورټ بوک دپاره او 50 روپۍ د پرچو دپاره راوړي. مالا 50 نه که نه مالا 100 روپۍ به راوړي که نه. اخر شاګل ماډل د انګریزۍ سکول دی. څنګه چې ستاسو خوښه یې بس ټیک ده نو خدای ته ووایم چې ګوره دغسې فیصلو د لاسه چې کوم دی دا ګراني راځي. نورو تاسو خو مثالو صاحبانو د پرنسپل صاحب په دې خبره باندې پوه شوئ که نه. تاسو خو پوه شوئ خو دغه دی مس مریم کو خبره کرتا ہے که نه چې خپله کمره کې ماشومانو ته ویل کرتا ہے چې 100 روپۍ رولل ہوتا ہے. سر زه به پوهېږم خیر دی. پوه شوي به یې ده اخر زما هم څه تجربه ده که نه ده. عجیبه خبرې کې 50 تومې خو مالک پاتې شم څه ګپ خو نه دی قدم دا وایه. پرنسپل صاحب زه وایم که خوښه مې که نه ستا د دې 50 تومې خو دا اشتهار په ټي وي ور نه کړم چې بار د یې وینا نه خلاص شي. نو آخر سخر دی ته بیا په څه خبره باندې غوسه وکړه چې رینګه جوړ کړي دي. هر وخت یې راته خبرې کوي کله راته څه وایي کله راته څه وایي هر وخت یې بېعزته کوي. سخر دی داسې روک شه لکه چې څنګه میخې روکې شوې دې سروالی بروالی وګرځه. ویم مورې ویم په مزه وایه شمشو به ووري چېرته ده؟ هغه نشته دی ماما یې ناجوړه دی د ماما تپوس له تلې ده. زه چې سخر ماماجي له نه یم تللی د یو ماشوم پلار ورسره میلاوېدو نو زه د تاماس ماما مخکې بېعزته کړم. ته لږ صبر کوه زه مرغۍ ته ځان جوخ کوم ویم چې یو ځل مې په دغه سکول کې برتي کړي که نه نو بیا په دې ښځه خاوند باندې سر وګرځوم. شمشو لورې قدمونه دې بختور شه ستړې مه شې. ماما دې څنګه و؟ اوس ښه شوې وه مورې. لورې چې کله نه تلې که نه نو په دعاګانو مې سر دی چې خدای د مرغۍ پر اور باندې تود باد هم نه لګوي. یه لکه دا تا ولې سترګې سرې کړې دي؟ تا ته څه پته ده سخر کاکاجي راته هر وخت خبرې کوي. خیر دی زویه سخر دی دی مشر دی دا په خبرو باندې مه خفه کېږه. د هغې په خبرو نه یم خفه خو د تاماس ماما مخکې بېعزته کړم.
وای خدایا نو سکول کې خو په ارام کې نه کنه زه به ورسره خبرې وکړم بیا به څه نه وایي زه ته لاړ شه مخ لاس ووینځه ځه شابه لورې ته کښېنه ستړي شوي به زه دلته یو کپ چای پخوم او مورې مرغۍ خورې په خیر راغې ستړې مه شي خورې ستړې مه شي خدای دې وبخه څنګه یې ښې زه ښه یم خرمانۍ ته څنګه یې کښېنه ښه یم خرمانۍ خورې شمشو لور مې څنګه وه خورې ډېره ښه ده تپوس دې نه وکړه لکه د لور ورته ګورم د ټول کور کارونه زه پخپله کوم او ورته وایم ته ارام وکړه ولې نه ولې نه ځکه خو راباندې ښه لګي خورې دا واخله ستا سر اسن دروند وي هګۍ مې دله راوړي دي دا خو دې رښتیا ویلې خورې سر مې هر وخت درونی ما ته پته ده خورې دې سر د لاسه به زه یو ورځ مړه پرته یم او کله به که الله دې مرغۍ له مرګ راولي خرمانۍ خورې تاسو وی دعا مې کوله که الله یې ستا پاک کې قبوله کړي امین امین ثم امین ثم امین خرمانۍ خورې ما د توتني پلار سره خبره کړې ده چې خرمانۍ په سکول کې واخله هغه دې راغی او دا خو خرمانۍ راغلې ده ستړې مه شي خرمانۍ طبیعت یې ښه دی ټیک ټاکې ښې جوړه تکړه دا راته وایي چې زما لور څنګه وه لور خو دې مونږ کره مزې کوي مزې شکر دی که چې خوشحاله یي نو مونږ به هم خوشحاله یو ته پاسه مرغۍ او ما له یو پیاله چای که نه داسې ترخې غوندې پخې کړه چې دا مازغه مې لږ نور هم ښه شي چې بیا ګیا راوړم ښه پخوم درته د توتني پلاره د خرمانۍ په سکول کې واخله که نه نه ولې نه خبره درته کومه خبره درته کومه خبره درته کومه ما سکول پرانیستی دی هسپتال مې نه دی پرانیستی چې مریضان به پکې داخلوم نو تو زما هم نه منې دا دویم ځل دی چې درته وایم ویم زه د نرولانه پوزې پوزې لرالم تېره باندې اوس دا مورم برقې کې سکول په نقصان کې روان دی د خدای نېکبختي د 25 مې خو نه مې لاس ووینځلو پوهېږه په طریقه یې پوهېږه دا خبره ده خرمانۍ خورې د توتني پلار وایي چې سکول په ګټه کې شي نو بیا به دې واخلم او د خیره شکر دی هر څه راته رشته دی خلې زه اوس ځمه ته کښېنه چای درته پخومه نه چای به کور اوس کې خیر دی ځه به په مخه دې ښه ځه خرمانۍ ځه ځان نسوه کور ته نیغه کور ته ځه ښه مه ګوره شاته څه راګورې ځان نسوه که ناوخته دی در باندې که نه نو مور مې څه ویلې چې څه وخت به راځم را به شي کنه مور دې چاته په سترګو لیدلې نه ده شکر نو به څه کور دې نه خالي دی نو بیا ورشه که نه نو ته ما ته ترکاري کار مه که که نه ښه راته پته ده چې سکول نه راغم مازغه مې مه خوره په سر مې درد دی ورشه ځان له ګرمه کا خوره واه اوس یې په سر باندې هم در شو لکه د ناوې کټ کې ناسته ده او خاوند ورته ولاړ دی داسې نه کوي چې ترکاري وله ګرمه کړي مورې چې ته تلې زما په سر درد و تا راله دم کړو که نه او وې دا اوس مچو خوړې چې په ما سره سره کېږي وای جبه دې پرېکړه شه ویمه مچه دې وخوسته هغه کینچجبې مور مچه دې وخوسته هغه میخین پلار وی مورې په تا جوړې پیریان کېناستل او که نه د پیریان د کور نه رالم یم پیریانۍ د هغه مور ده مورې زما خواږه خو ډېره ښه ده ته وله پیریانۍ وې یم چپ شه ته هم راته صفتونه کې پاسه شمشو لاول دې خاوند ته ترکاري ګرمه کړه او بیا لوښي ووینځه زه څه ستا نوکره نه یم چې د کور کارونه به کومه وی مام د تو وې که نه چې سر مې خوږېږي نشم کولی وای خدایه نو یم که زما په دعا کېږي نو دا تېره ژبې مور او لور دواړه د سر د درد د لاسه په ګور ور دننه کړي چې زه دوی له بل واده وکړمه امین ستاسو د درې واړو میسانو ځوانۍ نصیب شه تاسو ماشومانو له رپورټ بوکونه ورکړل سر د وړو مغزه لا کچه دي څه خاص پوزیشن یې نشته دغه خبره ده که نه د وړو دا مازغه پخول پکار دي که نه ګوره دغه ستاسو کار دی څه به ټول لایق شي دا خو یې له لومبی امتحان و مونږ خو سر ډېره خوږې کړې ده سر او ستاسو د خوارۍ خو پته ولګېده که نه رنګونه هم خراب شو دي دې ډېر محنت سره زما چې څومره خیال دی نو ښه چارې تاماسیا السلام علیکم سر وعلیکم السلام یا لکه تاماسه جی ته ګوره زه چې کله هم دننه راچم که نه او دا میسانې دلته ناست دي نو ته به دا به وي هغه دي هغه دغه کوي نه وایي دغه چې زه څنګه ورشم او دې وایي اشتین داسې وایه پکې کوره صاحبه نو په وړو پتا کې ډېر فرق دی که نه سلام یې درته وکړو که نه نه مالا کینې تاسو کینې دا راته وایي که نه میسانو چې تاسو څنګه شتري فروړو د خیره سره سر تماس سره راغوستي یو تماس سر یا لکه تماسه دا تا راغوښتي دي او که ستا دې سر راغوښتي دي او که زما نه بېوقوف جوړوئ که ځم راواله
صاحبه ته خو تیار شی راغلی موږ تا نه بېوقوف جوړولی شو نه مړه او که نه دې مې دې له راغوښتې وې ما چې ماشومانو له رپورټ بکونه ورکړو که نه مړه پوهېږم څه ماشوم خو یم د خدای په فضل سره اخر د 50 مې خو مالک پاتې شوی که نه خو یې تو ګور دا تکیه کلام پرېږده اړه دې پرې راله پوخ کو اپریشن وکړه اپریشن وکړه مورې و مورې شمشو څه شوه زه چې د خوبه راپاڅېدم که نه نو هغه نه وه سهار وختي مور کار تللی ده وین زما په سر ورته چغلي خوري مور یې نه رسمه بلا ده بلا ښه مورې ته داسې چل وکړه که نه چې ته ماله ناشته راکړه که نه زه سکول له ځم نن چوټي وکړه ته کښېنه خبره درته کومه نه که نه مورې چوټي نه کومه که نه بیا راته سر کاکا چې غوسه کېږي خپل کار به کوي څه په ګاڼه باندې نه یې اخیشتې ګوره زویه د شمشو د پلار مونږ دواړه بدې شو څنګه ویم که بدې نه شوې که نه نو بد نه کوې سکول کې نه تنګولې ښه مونږ بدې شو ځکه او که نه ځکه خو ما سکول کې نه اخلي نو بیا مورې زویه همدغه شان ځان نه سړی جوړ کړه او ښځې ته هر وخت غوسه کېږه کله ناکله خو دې سپېړه مو باسه یم چې څنګه سر پلار کوي که نه نو ته یې د لون نه بدل اخله او مورې ویم د الله فضل دی ویم غوسه او روب خوراک کې بلا ډېر دي ویم بل ور مې پیشو له داسې سترګې برګې کې که نه ټوپ شو چې په دیوال یې رانه ټوپ کو هو که نه متل دې نه دی اورېدلی وایي چې میخه زهیرې نو کټي وې ډب ورکوه او که نه ته سیخي دي و د خدای بدبخته خو چې څه ګوري نو ورې زما په دې میز به خو چې څه ګوري یا لکه څوک ته خو بالکل لکه زما څوکیدار غوندې ښکاري جی زه هماغه څوکیدار یم که نه جی نه خو دې غرکتې خلچې ودېرو ما لکه سرې ټوپۍ ولا تانیدا راغو جی بار یو مس راغلی ده ډېره قابله راته ښکاري وایي چې زه صاحب سره ملاوېږم سیب لکه زه یادولم چې سیب یادولم نو ایسارې ولې نو چې زه یاد کړم خو ته یې راځه که نه ښه جي مکو که نه مړه دا مکو داسې مکو که نه دا مکو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام کښېنه سبق خو مو ویلی دی که نه شاباش شاباش تقریبا څومره سبق دې ویلي جی اووم مې پاس کړی غلط کار دې وکړی ځکه چې اووم دې ولې پاس کولو تا به اتم فیل کړی وې نو اوس به ما پرتي کړی وې جی بس داسې وګڼئ چې اتم مې فیل کړی دی تم نظر دې فیل کو مبارک شه بس ته ما پرتي کې ښه چې اتم دې فیل کړی بیا خو مې پرتي کې د خدای په فضل سره خو دا راته ووایه که نه چې تقریبا تنخوا به څومره اخلي د میاشتې جی چې بس څومره ډېره وي داسې حساب دی که نو نورو مثال نه خو زه 800 روپۍ میاشت ورکوم که نه تا ته به 200 زیاتي در کوم ستا 600 شوي ځه 600 کمې دي نو خیر 200 به ته نورې زیاتې کړم نه جی بس پرېږده جی ښه پرېږدم ښه بس ته خوشحاله بس ته خوشحاله ځه ماشومانو ته سبق خیر خیر وځه پرې جی کم کلاس ته مالې خو دې کم کلاس تا خوښي خو سبق خول دي که نه وځه کم چې دې خوښي یا لکه سید باچا جی سر مده مکو دا که نه دا مکو که نه مده دا څه مصیبت دی موږ څه لپاره عذابې دا چې کار وکړه پای ګران کا ځکه چې مس مې برتي کا نه لورې مراره دې مه راځه دغسې خو به در باندې زړه یخ شي لا مې سر سپک شوی نو چې د خرمانۍ د لاسه بیا دروند شو نو مورې دغه دومره ستغو سپورې نه پس زه په کومو سترګو یې کور ته ځمه های های کمکلې لورې کور خو ورته مه پرېږده که نه دغسې ورته د سترګو اغزې په کور کې ګرځه خاوند لاس کې واخله خو پیس کې هم نه دی دغه خو درته زه وایم که نه چې ستا دې مني او د مور نه مني زه لورې زه اوس کور ته لاړه شه ځه ښه مورې چې ته وایې نو لاړه به شم نو های های ته دې خرمانۍ د لاس مې په دې زړه باندې اور بلېږي خو پلار دې نه مني ما خو وی چې په دې سکول کې به یې واخلي نو هره ورځ به سکول ته ورپسې ځم او دا سر به بې چورلوم او که نه مورې پلار مې نشته ګنې ما به ته سفارش که چې د سهارې په تر ماښامه په سکول کې کارونه کول که نه زه به ته په ارام ناست وم ځه که بیا چېرته راغې او پلار دې کور کې و نو بیا به ورته شپارش وکړې زه لورې اوس کور ته لاړ شه چې هغه درته یو کوي نو ته ورته څلور کوه یارېږه ته ما وایي ته غم مه کوه مورې زه لور د چیم ته زما په خبره خو پوه شوې که نه کومه خبره های های لورې خاوند لاس کې واخله ښه پوه شم لاړم مورې ځه په مخه دې ښه که الله دې دغې بلا نه خلاصه کړي
هلکه نرولا دا سلام دې ولې ونه کو قدم راواخله زما مور ویل کنه چې میغه غوسه کې کنه نو کټی له به ډب ورکې نو زه ځکه داسې روب کې تیر شوم دا زه تا ته کټی ښکارم زه اوس کټی شوم نه سخر کاکاجي ته ما ته وګوره اخر روب او غوسه خوراک شته کنه ولې نه روب او غوسه خو در کې خامخا شته نو خو سړیتوب در کې نشته تمیز در کې نشته ګینې تا به ما سره داسې خبرې نه کولې اوس خو زه کمرې ته ورځم که نه زه به بیا تا سره وروستو خبرې کوم قدم راواخله وایم بازه په مخه دې ښه او په مخه مې ښه حاجی ګل خان صاحب نو دا خو شوي دا دی جی پرنسپل صاحب تشریف راوړو جی راځي السلام علیکم ګډ مارنینګ مازغه مې کار نه کې ټیک مې ویلو که نه جی تاسو سره ګل خان صاحب سره مذاکرات کول غواړي جی کینه مذاکرات څه شی دی دا ورته جی دا ګل خان صاحب په خپله ووایي جی تاسو دا وګوره پرنسپل صاحب دا راپورټ وکړه دا ګورم ورته که دغه نتیجې کتاب دی که نه څه دی ما خپله سمولو ما تعولو که نه وی دا ګوره ایله 10 نمبر اخیستی دي په نورو پرایویټ سکولونو کې خو ماشومان ډېرې نمبرې اخلي زما د خبرې جواب به ورسره کوې که نه ما ته ما ته ته وایې که نه ستا دا ماشوم چې کوم دی دا په دې سکول کې پیس کی او جی دغه سموسې او ټافیانې خوري بالکل یاده که بیا څه وجه کېدی شي سموسې هم خوري او پیمس کی او بیا هم نمبرې کمې اخلي دا دغه وګوره مله وګوره دا څه دی دا څه دي دا څه نوم نه دي دا جی اصل کې 200 د پاسه 10 نمبر دي چونکې دا 202 پکې لیکلي نو غلطي لګه شي آفرین شو پتاسا آفرین تا دومره لویه غلطي نه ته ما بدنامي اخر د 50 تو مې خو مالک پاتې شوی ما بدنامي ګورئ جی انسان نه غلطي کیږي کنه جی انسان غلطي ولې کیږي زه غلطي بالکل نه منم که آینده د به داسې غلطي م کوي نو خبرني ورکوه دا خپلې نمبرې ورکوه اتیا نمبر یې زما د طرفه مله ورکه څه په نمبر خو څه کمیږو نه ٹھیک شو جی داوري جی داوري اوس په وته پوره کو داوري جی دا سیبه پوره 300 نمبر فی مبارک شي تاسو ورور فرست رالو په دې سکول کې کوي نو په اخبار کې به تصویر مرکو بالکل حق دې د تصویر حق دې دومره لایق ماشوم دی او نمبر یې ولیله بلاله سوال کړي تاسو دې خفه کېږئ مه انشاءالله تعالی بیا به داسې غلطي نه کېږي چایس کی نه جی دا د ډېر ښه عادت دی ووایي چای نه څښم دا اوس ښه عادت دی زه بېغمه زه ورځم دا خو زه ویم که نه چې زما ورور دومره قابل دی او ویله 10 نمبر یې اخیستي دي د الله په امان دي نه دومره لویه غلطي دې ولې دې کوله ما غر کې اخر د 50 مې خو مالک پاتې شوی ما څه ګپ خو نه دی که نه قدم راواله زما خو واورئ که نه جي نمبر یې هم 10 اخیستی وې ته ولې غوسه کېږي خو بس پوره مې کې ورته که نه ښه نمبر یې هم دا نمبر یې او که نه بس زما خیال راځي دا پای به جوړ باسي نو مورې و مورې زه راغلمه چغې ډېرې مه وهه ښځه دې په اوټه کې پرته ده او زه پر زړو هډوکو باندې لوښي ډکومه او اواز که ورته چې روټۍ درته واچوي او لږ روبه مې واچوه ښه داسې وایه شمشو و شمشو زه راغلمه او ته په کوټه کې خوبونه کې وایي رحمانه خیر راغلی خدای چې راغلی ته مې سهار نه ویدلې که نه تازه مې پسې سم خفه یم خفه مه شي خبره ستا دشمنان دي هسې ما ویل که نه مال زه راغلمه مال که لکه د ترکاتي داړه ګرمه که په ایمان د سره راسې نهر ګرځمه نرولا ترکاري خو مې خوښ کړې ده خو په دې سر مې ډېر درد دی ښه په سر دې درد دی زه لاړه شه ارام وکړه ښه ارام وکړه ځه مورې ګورې نه چې په سر باندې درد دی ورشه لږ په سر باندې وله زور وکړه ډینګه په مړی ولې نه زور کومه دا ما راته څه ویلو او دا ته څه کوې یم چې دومره دې خوښه ده ورشه ځان ته یې په خپله واچوه مورې لا په سکول کې پړتې شوې نه او بیا دې د ځان نه راته هېډ ماسټره جوړه کړه د مخې نه مې خوښه ویم ناوخته دی اخر د دې سکول مالک یم مالک چې زه ناوخته ځم که نه بیا به ټول داسې کوي قدم راواله تا خبره کوله د نورالله زوم او را یاد شو ویم ډېر روب داب کې راته ولاړو خبرې را سره نه کولې خبرې خو په یو خبره یې پوه نه شو
کومه خبره زروایا سر مې اسیم درون دی مولا دې خلاصه که د دې سر نه ویلې راته که نه چې میخې له زور ورکوي که نه نو کټي له یې ډب ورکوه زه ورته اوس کټې ښکاره شوم کټې تا به ورته ټیک هغې مور ویلي وي مور بلکل بلکل دا به ورته ټیک مور ویلې دا خبرې دې منم قدم راواله د دې مطلب دا دی که اسخر تا ته په بد نظر ګوري نو ته یې لور ته په سپک نظر ګوره اوس پوه شوم اوس دا ځکه د لور د خاطره د زوم سره په مینې خبرې کوه ستاسو مطلب یې زه به اوس هغه نرولا چپړاسي ته نینے چینې کېږم هلته کونتر و غل ته مه دې ناوخته دی که نه خلک به مې په انتظار دي که نه انسان اولاد د خاطره هر څه کوي په شان کې به دې فرق را نه شي سر مې وخورې خیرن څیزونه زه نه خورم څه دې ووې دغه ویم سم ببرشیر د خدای نیکبختې ستا په خبره به عمل وکړم قدم راواله بیا هغه پسې اواز ونه کړي پیاره پسې اواز ونه کړي میسانو پرنسپل صاحب ناوخته کو زما یې څونه خیال جوړ ګیاري وي السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم سلام نه تاسو څنګه میسانو شتریف رویخی خو دې سر راغوښتی نو یالکه چې زه نه منو ته دې راغواړي چې زه نه منو ته دې راغواړي خیر خو دې ګوره پرنسپل صاحب زموږ د سکول ډېر ښه رزلټ راووتو دا څه شی چې د سکول نه راووتو دا څه دي سر دا د وړو د امتحان نتیجه په دې خو پوهېږم که نه په دې خو پوهېږم دومره کم عقل خو نه یم اخر د پنځیستو میخو مالک په څه ګپ خو نه دی وعلیکم سلام کینئ تاسو هم کینئ میټینګ جاري دی خو بس تاسو به پکې راشئ کینئ سر زما یو تجویز دی چې یو مې والدین کول پکار دي دا څه دي سر زما مطلب دا دی چې د وړو پلاران به راوغواړو تاسو ورته تقریر هم وکئ او تاسو ورته وایئ چې زموږ د دې سکول واړه مخ په ترقۍ روان دي او د دې څیره ستاسو په ساته ښه مطلب دا چې لکه د زلمي به د واده څیره په سر تړمه ما ویلې څېره وړمه د خدای خاطر وکړه مانا بس اوځه دا مخوکه دې مانا بس بارکه وځه نه نو دیم نسکي میټینګ روان دی که نه مونږ چې په میټینګ کې لګیو ته سم مه راته کوو دا مه کوو بدې ښکاري که نه ځکه دا څه شی دی رب العالمینه د واده څیره دې یادوله که نه د واده څیره نه یادوي جي په تاسو باندې د واده د څیرې وخت تېر دی اوس خو به تاسو له انشاءالله لږه موده پس د کټ څیره جوړوو داسې مه وایه داسې مه وایه تا ماچیه دا خبره مه کوو الله تعالی هم د کټ د څیرې نه ساتي خدای دې مونږ له ډېر عمر راکړي د واده د سر دا څیره به ښیي بس د مس زرینې دا مقصد دی چې واړه په ښو نمبرو پاس شو که نه نو دا د محنت نتیجه ده او د دې ټول کمال تاسو کې و په دې خو پوهېږم که نه په دې خو پوهېږم خیر د پنځیستو مې خو مالک پاتې شوی یم قدم راواخله خو ما په دې پوهېږئ چې اخر څه کول پکار دي جی داسې کار به وکړو چې دې میسانو ته به ووایو چې دې والدینو ته ورځ وټاکي چې په هغه ورځ باندې والدین راشي مونږ به ورته د چیو او د بسکټو بندوبست هم وکړو دا خو تاوان دی صد تاوان دی نه والدین پرېږدئ هغه پرېږدئ ګوره که نه میخین صاحب پرنسپل صاحب ګټه په تاوان کېږي نه مالا او که نه ویم ډېر ورځونه مې وي چې زه به تا سره خبرې نه کوم خو بس ولې غوسه یې هسې غوسه یې ما ته خو څه وایي چې ولې غوسه یې نه ته ما ته دا ووایې تا ته ضرورت څه چې تا مې پلار ته ویل چې هغه په سکول کې په مثالو باندې مفتې چې او سموسې خوري ما ورته کله ویلي دي ما ورته نه دي ویلي مړه تا ته چټي لګې خبرې کوې وې ممتا ورته ویلي دي ما ته مې پلار وویل ستا د پلار داسې بد شم دا ما ته پته ده دا ورته ضرور هغه تاماسي ویلي او ښه ودرېږه زه دې تپوس کوم او ویم ورته مې ویلي دي او که نه پس د دې به ورته ویم او وی لورې چې نامه یې راته وانخلې سر مې نور هم دروند شي خو دا ورسره ډېر ښه کې او که نه مورې زه خو خواږ سره همدغسې کوم په ارام کټ کې ناست یم ټول کارونه پې کوم لکه ستا مې د سر د درد بانه وي ډېر ښه کې خو یې نارولا لاس کې واخله وی مورې خوره خبره زما مني هغې مور ته خوړو ګوري نه دا خو ډېر ښه کوي شکر دی دا سر مې لږ سپک شو خو ما دې پلار ته ویلي دي چې په نرولا غوسې مه کوه په مینه ورسره خبرې کوه ای لورې نرولا به تا نه ډېر خوشحاله وي وی ته رښتیا وایې مورې او لورې ته پوه شو که نرولا بچې هم زما جذبه سړی د ما اصغر کاکا جي
ویم ډېر خوشحاله یم بس که کنه زه هم دا خوله دې لږه بنده کړم زه ګوره بیا خوب کې یېرېږم نو ما ته خندا سخر کاکا چې پورې راځي پرې پتلون او پرې ټۍ کې ستا جیبه شی ښکاري دغلته خو زما مازغه ګرم کې که نه یم ډېر په مینه درته یم بچې مخې له بیا مه راځه زه بچې هله ځه وعلیکم سلام ځه وسوځه نزولا ځه بچې به راوړم که نه ځه که نه بچې په مینه درته ویم ځه که نه بچې ډېر په مینه چې وځه چې نه راوړم ځه که نه ځه که نه کښېنئ چې تاسو کښېنئ تاسو کښېنئ تاسو کښېنئ لږ ښه د دماغ لږ ساړه کېږي مثال تاسو ما دې دپاره اوښتې هغه سوي وته یو مې والدین اومدکه که نه نو داسې سا دی که نه چې تاسو څنګه چل وکړو سر د پیر ورځه مرته وښودله بله چل دی که نه اول تقریر به ګورې ولوله انګریز زه کوم پکې دا ولوله انګریز نه دی ما ته څو ځل پوه کړي دا ولوله انګیز دی ته پې پوه شوې او جي چې ته پوه شوې نو په ټوله دنیا به پوه شي سر ستاسو د تقریر نه پس به موږ د سکول په کاکردګۍ رڼا اچو ښه نو مطلب دا دی که نه چې د والدین به مونږ د شپې کو نو ځکه به پرې رڼا اچو نه سر مطلب دا دی چې د تقریر نه پس به موږ د سکول په باره کې خبرې اترې کوو چې ډېر ښه سکول دی په دې خو پوهېږم که نه یاره زه دومره کمکل خو نه یم چې زه په دې نه پوهېږم اخر د 15 میخو پرنسپل صاحب د دې میخو نه منې شه الله به د ایمان نصیب کړي حقیقت نه خو مخ نشم اړولی حقیقت چې څه یې به زه ویم په نکریزو راغلي یې د پرنسپل صاحب مخې ته ناست یې د خدای نیکبختو دغه فیصله وکړي چې څه به کوو څه به نه کوو دا څه شی ستاسو د خوله لږه دمه کوي نو موږ به د یو مې والدین شیډول جوړ کړو نه دا نه خرچې زه نشم کولی چې په تاسو شوډول هم جوړوئ په دې څومره پیسې په دې لګي ځوانه صاحب په دې خرچه نشته که نه دا فری دی دا لکه فری بیا بس ویې کوي که نه ما دې کې د تپوس شی دی چې ولا دغه جوړوي نو بس جوړې کوي ولا خوږې السلام علیکم وعلیکم السلام یم خوږې زه نن ډېر خوشحاله یم ځکه زه سلام نه راغلم لوی شي زویا لوی شي الله دې شمشو دپاره ژوندی لره های زویا دا سر مې دروند دی عمره مې هم خوږېږي ویم خوږې ویم که دې خوښ یې که نه نو په سر به مته زور وکړم او په مری نه زویا الله دې دغې مور د سوري نه ساته خو دا خوشحاله ولې ویم خوږې ویم سکر کاکاجي خو را سره نن سبا ډېرې په مینه خوږې خبرې کوي لکه ګوړه زویا ته خو د کاکاجي ډېر خوښ یې که نه اله ما بچې دلته ما سره کښېنه چې دوه درې خبرې در سره وکړم هله راشه ښه وایه خوږې وایه زویا د مور مه منه د ښځې منه مور خو به د ټول عمر ژوندی نه وي که نه آخر یو ورځ به مري که الله دا خبره سبا ته کي ویم خوږې ویم څوک چې د ښځې نه مني که نه او غواړو سړی نه شو که څنګه بلکل صحیح وی زویا دا صفت خو در کې شته که نه چې سړی نه خو الله توفیق درکړه چې سړی شي امین ویم خوږې ویم که دې خوښ یې که نه نو زه به لاړ شم هغه ښځې به مې په ژړا ځان مړ کړی زه بچې په مخه دې ښه ډېره ښه ده که الله دې دغې مور نه خلاص کړي شمشو ته څنګه شوې د سر درد دې څنګه شو وای نرولا خانه په خیر راغلې ای نرولا چې زه یو لحظه ته ونه وینم که نه نو په دې سر مې درد شي ته رښتیا وې او که نه مې هغه شانتې جې مورې تا څه وې د ښځې نه اوسګار شوې نو مور درته در یاده شوله وای خدایه مې څومره په خوارو زارو مې وي کړی دی او اوس راته نه ګوري نه مورې زه خوږې کره تللی وم خوږې مې وې چې د مور دې مه منه او د ښځې دې منه وای ویم که خدای پاک یې دا د سر درد بانه کړي لور ته څه غوږونه ډکوي چې اوس تا ته مې غږوي ډېره غوسه کېږم څه بده خبره خو ته نه ده کړې او ولې دې به زما نه مني وای نو دا ځکه خو نن ما ته زوی ګوریم نو ویم د ځان دې کو که نه وای ښه ځان سره یې کېنوه دا دې خدای هم ستا نصیب کړي تشلوخیه ځه مړې معزز حضرات السلام علیکم دا مغز حضرات څه ته وایي دا چې د چا په سر کې مازغه نه لکه د دوی که د دوی په سر کې مازغه وي نو دوی به خپل بچي ستا په دې سکول کې داخل بلکل پوهېږم مله په دې اخر د 15 میخو مالک پاتې شم چې کب خو نه دی ځه
زه ځکه چوپ شوم چې زموږ پرنسپل صاحب او نایب پرنسپل صاحب ستاسو د وړو د مستقبل په باره کې مشوره کوله نو زه اوس مشاهین ته خواست کوم چې هغه راشي ستاسو د وړو د تعلیم په باره کې یو څو خبرې وکړي. راځي مشاهین. حضراتو السلام علیکم. زه چې کله کلاس اخلم نو ګلونو ماشومانو ته سبق ښایم مخې سره یې یادوي. زموږ د تعلیم معیار ډېر ښه دی. انشاءالله واړه به ډېر زر ترقي وکړي. اوس د سکول مشر پرنسپل او کشر پرنسپل ته خواست کوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. کېنه که نه زه به یوازې لاړ شم که نه یوازې به زه لاړ شم که نه ته ګوره که نه که چېرته غلطي درنه کېږي چې زه یې درته سموم. ګرانو درمندو وعلیکم السلام. د میخو ذکر ونه کې ګورې ما داسې ماشوم خو نیمه ښه د 50 میخو مالک پاتې شوی یم نیکبخته. زه مخکې ته پرېږده کومه که نه تقریر زه کوم دا ما دا خبره کوله اوومې والدین ته زه دومره ویمه چې د ماشوم صحت ښه وي نو ښه سبق به وي او د ښه صحت دپاره پی چې کوم دي دا ډېر زر نه دي او هغه هم سوچه پی زمونږ د سکول او زما د کینټین سموسې ورسره قدم راواخله. د میوو خوراک شو. ولې خوراک شه خبره کوم به نه نو ما هغه د میخو عقل دی که نه تقریر کوم. الولانګریز تقریر ته ورسره روان یم که نه ما ورته پرېږده که نه ما د خدای خاطر وکړه په خبرو کې به دا ټوپ کې هسې ګډوډ کې سړي نه ځه الله دې مل شه. دغه ما سکول دې لپاره پرانیستی دی چې زموږ د دې کلي که نه زموږ د دې کلي زموږ د دې علاقې واړه چې کوم دي لکه افسران دې دله جوړ کړمه. دا اوس وګورې ته هېچا لاس ونه پوره کولو یاره که دې ما یو پیاله چای وڅښله که نه نو زه به م شاګل نیم اخر د 50 میخو اصل کې زمونږ د پرنسپل صاحب طبیعت ډېر خراب و خو د هغې ستاسو سره ډېره زیاته مینه وه نو دوی وي چې زه به خامخا د یوم والدین له ورځم. پرنسپل صاحب وړاندې وایي چې دا ماشومان زموږ د قوم مستقبل دی او زه خوشحاله په دې باندې یم چې دوی د خپل مستقبل شروعات هم زموږ د سکول نه وکړل. وایه مخکې وایه ښه دي. نو پرنسپل صاحب دا مو وایي چې د فیسونو د زیاتېدو باندې چې کوم دی تاسو مه خفه کېږئ ځکه چې څومره فیسونه زیاتېږي نو دومره به ماشومان سر خوري که خیري لکه ماشومان د ماشومانو هغه تعلیمي معیار به اوچتېږي او اخلاصېږي به که خیري دا زه تاسو سره دا خبره کومه چې ماشومان به د خیره سره ماشومان چې دي پی سکل چې دي که نه پی ولې ما د پی به نسکي ماشوم. زه به د خپل پرنسپل صاحب په باره کې یو شعر ویم ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زه به کم ټولومه. هسې واه ما په ګډو وډو سر ده په ګډو وډو ګلونه په سکول کې څه کوي کوم دي ګلونه ته چپ شه که نه نو غلطه وایي که نه ګلونه کوم دي مره مېلمنو چای تیاره ده راځئ چې چای وڅښو یو پیالې پیالې. نه موقع نور نه راکوي پرېږده مره څوک داسې کوي لکه چې دا تا ما سره وکړه تقریر ته دم پرېږده خو زه ته ماته ته ووایه که نه زه د دې سکول شتیم. ګوره میخین پرنسپل صاحب لږ په مزه خبره کوه بهر مېلمانه نه به یو شل ځلې به زه تیزه خبره کوم زه درنه دا تپوس کوم چې زه د دې سکول شیمه. محترم پرنسپل صاحب د دې سکول چیرمین د 25 میخو مالک هم پاتې دا خو منې که نه چې د 25 میخو مالک پاتې شویم او بیا ما تقریر ته نه پرېږدې ځان نه دې مله سمه چمچه جوړه کړې ده پرېږده مله. ګوره پرنسپل صاحب ټول تقریر دې غلط کولو والدینو به څه وي چې دا پرنسپل انپړه دی ځکه ما ستا د ناجوړتیا بانه وکړه او تقریر مې شروع کړو. ټوله شوشا دې راله خرابه کړه دا زړه مې وایي که نه دا زړه مې وایي چې دا سکول ختم کړم. نو ختم یې که که نه په ما باندې سل روبونه اچې وایي زه ستا دپاره څه کوم لګیم او راته څه کوې لاړم ده نه مړه په مخه دې ښه په مخه دې ښه مله ستا څه کوي څه سهار بغل به زه دا سکول ونه چلوم ته ګوره چې په میاشت کې دننه چې دا کالج جوړوم که نه زما رسه وایي دا سره نورالله زویه وی مورې زه رښتیا وایم پته نشته چې په خپلو کې په څه خبره وران شو. وی نو تماس کاکا سکول پرېښودو
همدغه مار د سکول ګټه جیب کې اچوي نو نه مورې په تقریر باندې خبر شوی دی دا ورته بې تماس کاکا صحیح کو نو زویا ستاسو خرڅه سړی دی سو خو مخدمې خو عقل دی نو ولې زما په پلار څه چل شوی دی چې څه سړی دی څه ځکه چې تی نوکره نه کړې که نه زه په داسې نوکرۍ باندې اور پورې کوم زه خو یم چې نورالله د خدای چېرته بل ځای کې نوکري ورکړي چې ستا د پلار د غلامۍ نه خلاص شي او که نه داسې کالجونه یې پاس کړي چې بل ځای کې به نوکر کې ویمه بس کوي که نه تاسو خو بیا جګړې شروع کړي نو نورالله ته یې دې مور ته ووایه که نه چې زما د مور پلار نه سمه شي دې باندې خاص اور بلیږي ای مور دې بل شي ستا په مور او پلار باندې سر اخر په څه خبره زموږ وایس پرنسپل صاحب دا سکول پرېښودو سر دا خو ډېر بد شو सर वाइस प्रिंसिपल साहब क्यों स्कूल छोड़ गए हैं په خبره پوهېدل کرتا ہے خبره باندې یو شل ځل ویل کیته چې دا مسله ته تقریر کا سر په پښتو کې خبره کوي مس مریم په پښتو پوهېږي تا دعا پکا ده په انګریزۍ کې دله پوه کم دله په انګریزۍ کې اخر د 15 مې خو مالک پاتې شوم څه ګپ خو نه دی قدم راواله سر دا خبره خو ډېره زیاته واورېده دا خبره خو تاماسیم ډېره زیاته اورېدلې وه ځکه خو ځان مخکې کولو او د والدینو په نظر کې زه راغورځولم وایي تقریر مه کو اصل کې خو زه ملته ناست وم خو چې تاسو په تقریر کې د پاټلۍ نه ښکته کوز شوئ نو ستاسو په ځای تاماس صاحب تقریر شروع کړو نه شوز دا ناروغه ده مازغو یې کاز اوس پرېښودو وایي د پاټلۍ نه کوز شوې ای مس څه نومې دی زرینې یو تپوس ته کوم ولې موږ په ریلوې سټیشن کې تقریر کولو چې زه د پاټلۍ نه کوز شوم سر دا غو په سیټ وکار و څوک کوي دا ځوان ټوټنی ځوان دا یو پرنسپل دی څنګه وایي نه پلار به مي خو همدې وایي که نه ولې دی تاسو سخت کاري خاندما ورته ما خبرې ته غوږ کېږده دا ځوان دی خو ګوره د سموسو حسابونه کولی چې د پیو حساب کولی چې د تافیانو حساب کولی چې ولې ستاسو د تنخواګانو حساب به نه چې کولی تماشا زه به تا ته ښیم د خدای په فضل سره چې زه دا سکول د خیره څخه ستا نه بغیر چلولی شم او که نه